لا يحب الله الجهر نخفي الله الجهر پزورين بالسوء من القول فبد سردينانا إلا من ظلم مگر ها سوک چتا غبانو ظلم کرشي وكان الله بالله رب العزت سميعا عليما اوریدن کے ان تلدو خيرا کسرگندوی تاسو خيرا نیکی خکارکوی نیکی او تخفو یا پٹوی او تعفو عن سوء یا مخړوي انشوین د بدم الله ذناکار عملنا فإن الله بشک الله کان عفوا عفکن کے قدیرا قدرت و طاقت لرن کے ان الذين بشکا کسان یکفرون بالله ورسله چینکار کوي د الله نه د الله د توحید نه د الله د وجود نه ورسله او پیغمبرانو د الله نام د الله وحدانیت منني د انبیاء او رسالت منني ويريدون اراده لري ان يفرقوا دا چې داوال راولي بین الله پمن الله کې رسوله او پمن پیغمبرانو د الله کې ایمان اورو کې ويقولون وعيد نؤمن ببعض ایمان ساتن متباغ پیغمبرانو ونکفر ببعض انکار کود باغنا ویریدون اراد لري يتخذوا داشونسی بین ذالک سبیلا پمند دیکی سلار جدا اولئک دا کسان هم الکافرون حقا هم دید کافران پرشتیا وَاعْتَدْنَا تیار کرے من الکافرین پار کافران عذاب مہینا عذاب شرمون کے والذین کسان آمنوا چمنان دی ایمان روڑ باللہ پا اللہ ورسولی پا پیغمبران دا اللہ ولم یفرقوا جداوالے ننے کرے بینا حد منہم پما بین لید دی کے اولئک دا کسان سوف یؤتیہم اجورہم زرد چورد کی اللہ دی تبدلی دی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کے مہربان یسألک اہل الكتاب تپوس کئی سوال کئی تانا اہل کتاب ان تنزل علیہم داچرا نازل کی تپدیوان کتابا یو کتاب من السماء داسمان طرفنا اللہ وی پریشان کی فقط سالو موسیٰ بے شکر سوال او تپوس کرو دو موسیٰ علیہ السلام نادبر من ذالک دیر لید دینا فقال نريد ورن اللہ جہرتا وخیمت اللہ کارا سرگن فاخذتهم الصواعقة نوليدي لرتندر بظلمهم فسبب ظلم دی ثم اتخذوا العجلات یا صواعقین مراد نوليدي مرد اللہ رستے ثم اتخذوا العجلات بیانی ولید اسخیط خدایتو من بعد ما جاءتهم البينات پس دلین چراغی دی تواضح دلائل فعفونا عن ذلك من ورتمافی کریو دینا چکل دیتو بیستوا واتینا موسیٰ ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا سلطانا مبینا دلیل افکارا ورفعنا فوقهم الطور رات ورتکڑو من لپاسو دی غرب طور بمیثاقهم فسبب ما تولد بوادي الراب وقلنا لهم يوموا بيتا ادخل الباب وردن نشي دروازی بیت المقدس تا سجدا وداس حال کی چلا لسجد کون کی وقلنا لهم يوموا بيتا لا تعدو زیاتن کوئی فی السبت پورز دافتی کی وأخذنا غستيا منهم نبينا ميثاقا وعدا غليظا سخطا ومغبتا فبما نقضهم فسبب دمات لدي ميثاقهم وعدي دي لرا وكفرهم او فسبب كفر دي بآيات الله هدايات من الله وقتلهم الانبياء او فسبب وجل دي انبياء عليهم الصلاة والسلام بغير حق بغير بسجرنا
بقولهم فسبب دینا دی قلوبنا غلف چدئی دیزمزم و تردوکی یا دا علم ندکلی بل طبع اللہ علیہا بلکہ مہر والد اللہ پدیزون ددوی دے کفرین پسبب دے کفر ددوی فلا یمنون الا قلیلا ندی ایمان نراڑی مگر لغنتے ودی کفرهم او پسبب دے کفر ددوی وقولهم ودینا ددوی علی مریم پا مریم دی دیوانے بہتانا نظیما دروغ لی وقولهم پسبب دینا ددوی چدائی یہود دا کافر وائی انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم یقیناً قتل کردن مسیح ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ چی پیغمبر دا اللہ وما قتلوه دی قتل کردن وما صلبوه او نیت صلی کرد ولیکن شبه لهم لیکن وہ شانتی کرشو اغد عیسیٰ علیہ السلام سردیتا ولیکن شبه لهم لیکن وہ شانتی کرشو اغد عیسیٰ علیہ السلام سردیتا وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَانْ اخْتَلَفُوا فِيهِ چغی اختلاف کرے پبارا عیسیٰ علیہ السلام کے پشان عیسیٰ علیہ السلام کے لفی شک منو خام خواب شک دینینا ما لهم به من علم نشتر دولر پنیمان سپوہا علم الا اتباع الظن مگر تابداری گماننا وما قتلوه یقینا دین دے قتل کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقینی بر رفعه اللہ لے بلکہ پورتا کرے دے اللہ علیہ اسمان طرف تزان طرف تام وکان اللہ جل رب العزت عزیزا حکیما غالب حکمت علا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشتد وطن دا اہل کتابنا الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر خامخ ایمان برادی پدی عیسیٰ علیہ السلام قبل موته مخی دا مرگ دی کتابینا یا مخی دا وفات کی دی عیسیٰ علیہ السلامنا ویوم القیامت پرزد قیامت یکون علیہم شہیدا ویبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تدیبان گوام فبظلم من الذین فسبب دو ظلم دا کسانو نهادو چہدیانو حرمنا حرام کرنو علیہم تدیبانو طیبات پاک سیدنا احلت لهم چلال کلیشو دیر پارا وبصدهم عن سبیل اللہ او پسبب دا بندول دی خلق لغد اللہ دلارن کثیرا دیر واخذهم الربا پسبب دا غستو دی اغمال بسود وقد نهوا عنه او بشکل من کلیشو دی سودنا واکلهم اموال الناس او پسبب دا خود دی مالون خلق لرام بالباطل پباطل طریقے سرا وآتنا تیار کرن للکافرین پار کافران منهم ددینا عذابا علیما عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم لیکن او مضبوط خلق پہ علم کے منهم ددینا والمؤمنون و مؤمنان یؤمنون ایمان ساتی بما انزل ایمان پاک کتاب چرالی گل شہدتا تا وما انزل من قبل او پاک کتاب چرالی گل شیطا نمخ کی والمقیمین الصلاة اور پابندی کون کی بھی کم ہوگانے والموتون الزکاة اور کون کی بھی زکاة لرا والمؤمنون باللہ والمقیمین الصلاة داصل کی منصوب بنا برمتھا یعنی از تعریف کون دا قائمون کو دنی والموتون الزکاة او غور کون کی بزکاة والمؤمنون باللہ او غیمان ساتن کی پاللہ والیوم الاخر پر اجرستنہی اولائک دغ صفتن والا سنوتیہم اجرم عظیما زرد چورد کو دیت عجر لی انا اوحینا الیکا یقیناً وحی کریتا تکما اوحینا الى نوحن لکسن چی وحی کری نوح علیہ السلام تا والنبیین امور انبیاء علیہم السلام تمن بعده پس دا حضرت نوح علیہ السلامنا
واوحینا وحی کړو موږ الی ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او اولاد د حضرت یعقوب علیہ السلام تا و عیسی علیہ السلام تا و ایوب علیہ السلام تا او یونس علیہ السلام تا و هارون علیہ السلام تا و سلیمان او حضرت سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داود زبورا ورکرم داود علیہ السلام تا زبور شریف ورسولا رالی بنی نور پیغمبران قد قصصناهم چی بیشک بیان کرد موہ داغو علیک پتاوانی من قبل دزین مخکی ورسولا او نور پیغمبرانو چی مرالی دلیلم نقصصن علیک او بیان نوکر موہ داغو پتاوانی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کری اللہ دا موسیٰ علیہ السلام سر خبر کول رسولا مبشرین دا پیغمبران اللہ را لیدری زیر ورکون کی ومنذرین او یر ورکون کی لئلا یکون للناس علی اللہ دیو پارچنشی خلق لرپا اللہ وانی حجت مسدلیل بعد الرسول پس برالی غلد انبیاء علیہ السلام وکان اللہ عزیزا حکیما ودے اللہ غالب و حکمت علا لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ رب العزت گواہی کئی بما پس صداقت و صحت دعوت کتاب انزل الیک چرالی گلے دتاکا انزلہو بعلمہ رالی گلے دا کتاب تخپل علم سرا والملائکت یشہدون او فرشتی گواہی کئی استاپ نبوت وکفا باللہ شہیدا کافی باللہ گواہ ان الذين بشکا کسان کفروج کافری وصدوا عن سبیل اللہ او خلق بن کری دا اللہ دلارنا یا بندی دا اللہ دلارنا قد دلو دلالا بعیدا بیشک دو گمراشیدی پا گمراہی لرسرا ان الذین بشکا کسان کفرو چغی انکار کرد دا اللہ نا وظلموا او ظلم کرد لم یکن اللہ مجلا لیغفر لهم چی بخنو کی دویت ترسو چی دی پا دی کفر بانے قائم و دائمی ولا لیہدیہم طریقا او ندی اللہ چوخی بیت لارا الا طریق جہنم مگر لارا دا جہنم خالدین فیہا بیت لارا الا طریق جہنم مگر لارا دا جہنم خالدین فیہا میشہ بیت دیکھ ابدن میشہ میشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دا خبر پا اللہ وانی اسانا یا ایها الناس خلق قد جاءکم الرسول بیشک راغلے تاوس نبی علیہ السلام بالحق بحق سرا من ربکم ستاسو رب طرف نفآمنوا ایمان راڑی خیرا لکم او تابع شید دی پیغمبر خیرا لکم نشید دا غورتاسو پارا وَإِن تَكْفُرُوا كَچَلْ كُفْرْ میں اختیار کو فَإِنَّ لِلَّهِ يَتِمَنْ خاص دا اللہ دا پاروی ما عصف السماوات جی پاسمانوں کی والارض و فضمکہ کی وَكَانِ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ پوہا و حکمت علا یا اہل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نتجاوز مکوی تخبر دین کی ولا تقولوا معير الله فالله بان الا الحق مگر حق خبرا انما المسيح عيسى ابن مريم بیشک مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ دا اللہ رسول وکلمته کلمت اللہ دا القاها الى مریم تی وسکری ودا دہوت مریم سرا وروح منه او دا یو روح دے دنور روحن غمتی دا اللہ دے طرفنا یا وروح منو دا رحمت دے دا اللہ دے طرفنا فآمنوا باللہ ورسوله ایمان رائل پا اللہ پا پیغمبران دا اللہ ولا تقولوا ثلاثا موائي چه معبودان و خدایان و مغیباران دی انتهو من شئی خیرا لکم ویبا غورا تاسو بپارا
انما اللہ بیشک اللہ الہ واحد معبود دے یو مددگار دے واحد یوازی سبحانہ پاک دے اللہ دے شریکانونا ان یکون له ولد دا چشوی و پار اولاد له ما فی السماوات و ما فی الارض دے اللہ پہ اختیار کیا سجدی پاسمانوں کی و پزمکوں کی وکفا باللہ وکیلا کافی باللہ ذموار لو یستنکف المسیح شرم تکبر نکی حضرت مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ شرم بد نگڑی لن یستنکفا چرین بد نگڑی مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ دا چشبیغ بندگ اللہ وللملائکت المقربون فرشتی مزدی او مقرب فرشتی انکار نکل ومن یستنکف اور چاچ بد اگانلان عبادتی ہی بد اگانل بندگی دے اللہ عبادت دے اللہ وَيَسْتَكْبِرُ زَانِ لِيُغَانُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا زرد چرا جمع بکی دی الیہ یا زرد چرا جمع بشدی الیہ دی اللہ تجمعن طول فَسَيَحْشُرُهُمْ زرد چرا جمع بکی اللہ دی الیہ زان تجمعن طول فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَرْجَعَا كَسَامِ چَيْ مُؤْمِنَانِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَغْنِقْ لِگِنِقْ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ نُكُوَبْوَرْ کی بیت بدلی دی وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ او زیاد بور کی بیت دخل مہربانینا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا ارچا کسانو چاہید اللہ عبادت و بندگی بدگن لوا وَاسْتَكْبَرُوا او حرور و تکبر کوزان لوگی گنلو فَيُعَذِّبُهُمْ عذاب بور کی بیت عذاب نلیمن عذاب درناک ولا یجدون لهم ابنن لدئی بزانن پارا من دون اللہ سواد اللہ نولی ولا نصیرا سوک دو سومن دادی جن بچبو کی یا ایوہ الناس خلقو قد جاءکم بشکر اغلیتا استبرحان من ربکم واضح دلیل مضبط دلیل طرف رفستا سنا وانزلنا رالی ولمنی لیکن تاسو تنورا مبینا راہ کارا فاما الذین فسرچا کسانی آمنوا باللہ چیمان روڑ پا اللہ واعتصموا به او منگلی لگلی به پدی اللہ بانی پدین دا اللہ فسیدخلهم زرد چوردن وکی دی فی رحمت منو پر رحمت کی دخل طرف وفضل او مہربانی کی وَيَهْدِيهِمْ او ہدایت بے کدیتا الیہ بزام طرفتا دخل عبادت طرفتا صراط مستقیما دلار میرے یستفتونک تپوس کئیتانا قل اللہ ورطوایا اللہ رب العزت مفتیکم خپل حکم بیانی تاسوک فی الکلالا پبارد مراتی کی ینمرو ان کے سڑوی حلکچ وفات شی لیس لہو ولد النید پارا اولاد ولہو اختنودو پارا خوروی فلہا نصف ما تردی پارا دنی دا غمال نشد پریخے وہو دغرور یرثها میراس بیرد دی خورنا اللم یکن لها ولد کنوی دی خور دا پارا اولاد فإن كانت اسمتين كچروي دوا فلهم الثلثان دي لگا دوا دريمي مما ترك پاسك چوي ميت پريخوي وإن كانوا إخوة كچروي نخوين رجال ونسان نارنا وزنانا فللذكر نبطارد نارنا مثل حظ الأنثيين فمثل دبرخي ديسي دو زنانو بي يبين الله لكم بیان کئی اللہ تاسلان تدلو داچ گمراہان نشید حقنا واللہ بكل شيء علیم او اللہ پاریو شمانی پوہائے یا ایوہ الذین آمنوا اللہ ایوہ کسانی بتاسو مومنی عرفو بالمقرون روالو کئی تحصل وابوزانی وحلت لکن حلال کرشید تاسو پارا بہنت الامانی
بهیما انعام دوار یو معنی ادی توی اضافت بیانیه مدغند معنی و احلت لکن حلال کرشی تاسو ته بهیمت الانعام مساری اجنان الا ما مدرها یطلع لیکن چلستیش إلا ما مبرها يتلى عليكم چلستیشی پتا سبحانی غیر محل السعود مشیتاسو حلال گون کی دفکار وانتم حرم او حال بعد چیتاسو حالت دا احرام کی ان اللہ بیشک اللہ یحکم فیصل کئی دا سیوری چیرا دیشی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ حلال مگئی بحرمتی شعائر اللہ دا علامات دن اللہ ولا الشهر الحرام نداغ میاشت دا حرمت ولا الهدي او نداغ سارود قربانی ولا القلعینا او نداغ انبیل والا سارود چه پغاڑا کی انبیلی نراچولی او داودی علامی جلال حرم شریف قربانی دا ولا آمین البیت الحرام او دا هوا چا بیزتین حلال مغنی چاوی اراده لرم کی دا پوری زدمن ولا آمین او دا اراده لرم کو البیت الحرام دا پوری زدمن یبتغون فضلا من ربهم چی دیلتوی غفضل دخل رب طرفنا ورضوانا او رضاونگی وَإِذَا حَلَلْتُمْ كَلَجْتَاسُ كُلَاو شَيْدِ احرامنا دا احرام حلال شئی فَاسْتَوَادُوا نُقَتَاسُبَانِ تَخْكَار کولو کسی گناہ نشتا فَاسْتَوَادُوا امر اخکار کوئی یعنی اخکار کول در لجائی دی تخکار کولو کی پتاسبانی سگناہ نشتا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ باعث دی نشی پتاسبانی یا ولا یجرمنکم ندیتی زوی تاسو لر شنآن قوم بغض او دشمنی دی او قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام دا چتاسی بنکلی ہوئی مسجد حرامنا ان تعتدو دا چتاسو زیادیو کئی پاوی باننی وتعاون دیوبل سر امداد کوئی علی البر پکارنو دنی کئی کی والتقوى وکارنو دا پرہیزگاری کی بر وی دنیکو کارنو تا تقوى وی دمنکرات پر خودوتا البر شول الخیرات والتقوى ترک المنکرات وتعاون دیوبل سر تعاون کوئی دیوبل سر مدد کوئی البر پکارنو دنیکی کی والتقوى دا پرہیزگاری کی ولا تعاون دیوبل سر امداد مکویر الاسم پکار دو گناہ کی والعدوان بزیتی کی واتقوا اللہ دا اللہ نویری گئی ان اللہ بیشک اللہ رب العزت شدید العقاب دیر سخ عذاب والدے حرمت حرام کرشوری علیکم المیتتو پتاسبان مردارا والدم وبنا ولحم الخنزير وفد خنزير وما هرغ شور بانی حرام میں اہلا چواز پورتکرشوی لغیر اللہ دپارد نرمکت غیر اللہ بوجی پدرشی باندی والمنخنقتو او حرام نے پتاسو باندی یا پانسی کڑشوے پانسی کڑشی خپی کڑشی والموقوذت وغتکولشوے پلرگو پگٹو خلقو تکیو مڑی اول موقوذتو تو علماء حرم رست پڑی ٹوپت بانی چولی و مش ندام کس زبہ پور مروی ندام مردارے
والموقوذة تقول شو والمتردية دغرن چرور غدو ومرشی والنطویحة پخکروانی والی شو بل حیوان پخکر ومرش وما کل السبع ویا چوخری داغین درندگان یخری الا ما ذکیتم وراچ تاسی ذبح کئی ساپکی او تاسی ذبح کو وما حرغ شیدر بانی حرام میں ذبحا لنسم چاہا ذبح کڑے شوی حلال کڑے شوی پدرگاہن باننے وان تستقسیموا دا دربان حرام میں جتاسو تقسیم کئی مالنا بلغلام پغشو سرا یہ مانا دان تستقسیموا دا چتاسو تقسیم کئی دا معلوم بلغلام پغشو باننے اگر مانا دان ہوا وان تستقسیموا دا دربان حرام میں جتاسو قسمت و نصیب معلوم بلغلام پغشو باننے ذالکم فسق دا کارنا بنا فرمانے لی الیوم من رضی ایس الذین کفروا ناامید شلاء کسان چی کافر دی من دینکم دین استاسنا ای خدا دین دروان شیدا بونی چلی من ورطپتو لگی دا چدا دروانی دو دین نلے فلا تخشوهم یری گئی مددین وخشونی وزمان یری گئی اليوم اکملت لکم دینکم نن ما مکمل کو تاسو لدین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پرمی کو پتاسو بانے نعمت خپل ورضیت لکم الاسلام دینا او فخکڑ میں تاسو پار اسلام دین فمن استرعا سوک چی محتاج اکڑوشو فی مخمصوتن طلبکی غیر متجانفین نید میلان کون کے اسم گناتا غیر متجانفین نید میلان کون کے اسم گناتا اور پتمر مقداری مردارنو خرجان دمرگ نبچ کو فإن اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ دے بخون کے مہربان یسألونک تپوس کئی تان ماذا احل لهم سشے حلال کرے شویدر دیر پارا قل ورطوا احل لکم حلال کرے شوی تاسو پارا طیبات و پاک وما ادہا حیوانات اخکارم برتا حلال لے علمتم چتاسو ورط تعلیم ورکڑے من الجوارح دخکار کنکنا من الجوارح دخکار کنکنا وما دعو حیوانات اخکارم حلال دے علمتم چتاسورت تعلیم ورکڑے من الجوارح دخکار کنکنا مقلبین چتاسو پروخ دن کی دیل اخکار پسی اخکار پسی ورپرزی مقلبین مانسا پروخ دن کی تاسو دیل اخکار پسی تعلمونہن تعلیم ورکڑے دیتا دے حیوانات لم تعلیم ورکڑے تعلمونہن تعلیم ورکڑے دیتا مما علمکم اللہ داسن چلا تعلیم ورکڑے تاسوتا فکلوا نخری مما داسن امسکنا چرئی ساری کیوی ساتی دا حیوانات ورا بندی کی دا حیوانات دختار علیکم تاسو بانتی تاسو دا پارخکار رونی سی و رئی ساری وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ رَادَوَيْنُ دَا اللَّهِ عَلَيْهِ تَبِيبَانْدِ یعنی دا اخکار کا دسپی یا دا باز پخلق بندے مرایات کوئی دا اللہ ضب ہے کئی دا ماناو وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ یا مانا دا رایات کوئی دا اللہ علیہ پدا اخکار بانے قدامو دسپی و دا باز دخلین جوندے خلاص کو ضب ہے کوئی بسم اللہ وائی اللہ اکبر وائی یا وذکر اسم اللہ علیہ یا دوین اللہ علیہ پد احکاری زناورو پرید دوب امنی سپے کو پریزن بسم اللہ آئے باس کو پریزن بسم اللہ آئے واتقوا اللہ دا اللہ نحویری گئی ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ دا دیر زر حساب کو ان کے
اليوم ننزو حل لكم الطیبات حلال کړی شوی دي تاسو د پاره پاک سینا وطعام الذین طعامنا کذانو اوتل کتابا چور کړی شوی د کتاب حل لكم حلال دی تاسو د پاره وچ خوراک د هر کافر د لاس مسلمانانو ته جایز او حلال دی دې کې طعام نه مراد مذبوحه یعنی د يهودو د نصاراو د لاس مذبوحه تاسو ته حلال ده وطعام الذين طعامنا تسانو تل کتاب اچور کړي شوی د کتاب حل لكم دا حلال تاسو لپاره وطعامكم وطعام تاسو مسلمانانو حل لهم حلال دې کتاب یانو لپاره والمحصنات او حلال تاسو د لپاره پاک لمنی من المؤمنات من زنانونا اغا پاک دامنی مومن زنان در تحلالی والمحسنات اغا پاک دامنی من الذین را کسان نوتو الكتاب آچور کڑشو در کتاب من قبلکم تاسو مفکی ویہود و نصاراو کی چمکم پاک زنان دی ایسا نکاح در تدرست دا اذا آتیتموهن کلچور کوئی تاسو بیتو جورهن مہرون دلی محسنین چی ایتا سنکار کا انکی اور مسافرین نئی بدکاری کا انکی ولا متخذی اخبان او نئی نمون کی تاسو الاخبان فتو دوستان لرا ومن یکفر بالایمان ہرا چاچ انکارو کو ایماننا فقد حبط عملوه بیشک برباد شو عمل دو هو فی الآخرت یوجد پاخرت کی من الخاسرین نتعانیاننا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کلچ راپور تشئی تاسو پیرادے دمزبانی دمز پیرادے راپور تشئی راپاسی فاغسلوا نون گئی جوہکم مخن اخفل و ایدیکم لاسن اخفل الى المرافق ترسنگل پوری وامسحوا برؤوسکم مسحو کئی تخفل سرم باننے وارجلکم ایوم اخفل اخفل الکعبین ترگٹو پوری وان کنتم کشریئی تاسو جنوبن پحالت جنابت کی فتوہرو نزانون خطاق کئی یعنی بدن نوینزئی وصلو کئی وان کنتم مرضا کشریئی تاسو بیماران او علا سفرن یا ییت سفر بانے او جاء احد منکم یا راشی او دتاسن من الغائط دلوی او دسماتنا او لامستم النساء یا موہم بستری او یوزیوال کڑید بیویانو سراب فلم تجدو ماءن نممن دیوگو فتیممو نقصد ارادو کئی سعیدن طیبادا خور پاکی فامسحوا بوجوہکم نمسو کئی تخفل مخن باندی وائیدیکم تخفل لاسن باندی منہو داغینا ما یرید اللہ واللہ ارادن لرد یجل علیکم چوگر گئے مقرر کی پتا سبانی من حرجن ستنگی و تکلیف پدن کی ولیکی یرید لیکن اللہ ارادہ لری لیتوحرکم چپاک کی تاسو ولیتم نعمتہو او دیر پارا چی پورا کی نعمت قل علیکم پتا سبانی لعلکم تشکرون دیر پارا چی تاسو شکر گزار جوڑ شئی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رایات کئی انعام و احسان دا اللہ چکڑے وے پتا سبحاننے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي او مضبوط وعدہ دا اللہ غا وَاسَقَكُمْ بِهِ چی مضبوط والے کرو تاسو فربی پاغبانی اذ قلتم کرچویلی تاسو سمعنا وارد المنگا واتعنا وتابداری کونگا واتقوا الله دا اللہ نہ اویری گئی ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ دے پوہا پرازنو دسینو باننے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو
کونو شی قوامینا مضبوط ولار للہ خاص درزاد اللہ دا پارا شہدا گواہان بالقسط فعدل و انصاف ولا یجرمنکم باعث نشی پتا سبانی تیز دن کی تاسو لرشنآن قوم بغض و دشمنی دی قوم علی اللہ تعدلو دا چه تاسو انصاف نکوئی اعدلو انصاف کوئی ہوا دا انصاف اقرب للتقوی دیر نزدے دے دا پار دا پرزگار یو دا تقوی واتقوا اللہ دا اللہ نا اویری گئی ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبردار دے پاوا چه تاسو کم عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعدکر اللہ دا کسانو سرچئی مومنانی وعملوا الصالحات عملن کئی نیک لهم چه دجود پار مغفرتن بخنوی اللہ بے گناہن معاف کئی واجر عظیم او اجر بویلوی یولی اجر با اللہ ورکی اللہ دمو موتا سن پکیو گر گئی والذین ها کسان کفرو چه کافری وکذبو بی آیاتنا او د دروغ نسبتنا کئی زمین آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم دا کسان خاندان دا جہنمی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ ارایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑو پتا سبحانی اذ ہم قوم کلچ قصو اراد لرلی ویو قوم ان یبسطو دا چروگدکی الیکم تاسل ایدیهم لا سنخفل فکف ایدیهم نبنکل اللہ لا سند دی عنکم نتاسنا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی وعلا اللہ تعالی بانی فلیتوکل المؤمنون بروساو اعتماد دی کئی مومنان وَلَقَدْ خَذَ اللَّهُ بِشَكَ أَغَسْتِ وَاللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ او مقرر کړي والله منهم ذوینا 12 نقیبا دولت سرداران مشران نقیبا مشران سرداران دولت قبیلی او دولت مشران پک الله مقرر کړي وقال الله ویل والله رب العزت دی بنی اسرائیل تا انی معکم یقینا زبد تاسو سرائم لئن قمتم الصلاة پدی شربانی کتاسو پابندی کوئی پا مزبانی واتیتم الزکاة ورکوئی زکاة وآمنتم برسولی ایمان را رئیزما پا پیغمبرانو بانی وعذرتموهم بدی دو معناگانی علماء کری وعذرتموهم امداد کوئی زما دوی پیغمبرانو یا وعذرتموهم تعظیم و عزت کوئی دی پیغمبرانو واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ورکوئی اللہ تا قرض خیستا اللہ پا دینو بانی مال لگوئی لو کفرن اللہ خام خال ربکمان کم تاسنا سیئاتکم گناہن استاسو تاسو گناہن بورے جو ولو ادخلنکم او خام خادن بکم تاسو جنات جنتنتا داسی جنتنا تجری چروان بی بہیگی بمن تحتها الانہارو لاندے د محلات او د باغات او د غن نهرنا فمن کفر بعد ذلك چا کفر اختیار کو پس د دیوا دینا منکم دتا سن فقد ضل سواء السبيل بیشک د گمراہ شو د برابر لارنا فبما نقضهم ميثاقهم فسبب د ماتول د ميثاقهم وادخ وللرا لعناهم فلانت کرو من وجوی وجعلنا گرزولی من قلوبهم زنوزی قاسیا سخت یحرفون الکلمہ بدلوی دی کلمی دا اللہ عن موادعه دا وقتلو مناسب زائننا ونسو او دی پریخوا ونسو دی رکڑوا دی پریخوا حظوان یولی عیسیٰ مما را کتابنا ذکرو بیہی چی دیل نصیحت ورکڑشو پاغیبانی دی تورات یولی عیسیٰ ہی رکڑیو ولا تزالو ہمیشویت تطلعو چی خبریگی بالا خائنتن تخیانت و نقصان سر منہم دی یہودیانونا
الا قليلا منهم مگر ډېر لږ د دوینا فاعف عنهم معافی کوي دویتا وصفه او مخواروا ملامتیا پی موایا دا په ابتدا د اسلام کې حکم اور اس په جهاد حکم راویا بعض علماء ویلي فاعف عنهم کچری دای توبه باسی معافی تیو کا یا در لجزیه در کی وصفه مختواروا دا معافی کول او مخلول الو چې دای جزیه ادا کی یا د یختری دی دینه توبه باسی ان الله يحب المحسنين بیشک الله محبت ساتي د احسان کوونکو سره ومن الذين دعا كسانون قالوا چوائدوی انا نسوارا یقینا منگیو نسوارا اخذنا غستو منگ میثاقهم مضبوط وعدد دوینا فنسون دین پریخ واحر کڑی وحظونی ولی ویسا مما داسن ذکرو بیهی چی دیل نصیحت ورکڑشو پاغیبانی دینجیر شریف یولی دا نصیحت خبر پریخ وا نو د دې د الله د کتاب د پرې خودو هغه نتیجه څه شو فاغرنا بينهم العداوه را پورته کړو مون په من دي کې دشمنی اغرنا الزمنا والسقنا فاغرنا بينهم العداوه را پورته کړو مونږه لازم کړو مونږه بينهم پمند دي نسواراو کې العداوه دشمنی یا بينهم مراد بینهم پمند دی یهودیانو د نسواراو کې الله عداوت دشمنی والبغضاء او بغض الى يوم القيامه رضی قیامت پوری وسوف ينبئهم الله او زرده چې خبردارې ور کې الله دیتا بما كانوا يصنعون فهغه سبانی چودای کوونکی یا اهل الكتاب ای کتاب والو قد جاءكم رسولنا بیشکر اغلی تاسو ته پیغمبر زمونږه یبین لكم بیانی تاسو لکثیرا مما دیر هغه څه کنتم چوي تاسو تخفون من الكتاب چې تاسو په پټول د الله د کتابونو تورات او انجیل کې تاسو ته خبره پټې کړې زمانہ پیغمبر در څخه ذکر کړي ويعفو عن كثير او معافی کوي دا پیغمبر د ډیرونه چې راغی په سرګندولو کې سہاجت نشتا قد جاءکم بیشکر اغره تاسو من الله د الله طرف نور یولی ورنا وکتاب مبین کتاب روحان واضح یهدی به الله هدایت کوي الله په قرآن سره من ها چاته اتبع رضوانه چاغر روان دے درزا ونگو دا اللہ پسے دس ہدایت ولکی سبول السلام دا غلارو دا سلامتی او دا نجات چپا غلارو بدے دا عذاب الہینا نجات ممی سبول السلام غلاری دا سلامتی او دا نجات دا عذاب الہینا یا سلام دا اللہ پا نمونو کم دے یعنی خیورتا سبول السلام غلاری دا اللہ چپا غیب دیتا اللہ ملاوشی ويخرجهم روباسي بي من الظلمات تيرون الى النور رناتا باذنه فخل حكم باني ويهديهم وهدايت کوي دوی ته الى صراط مستقيم طرف دلار نیوي لقد كفر الذين بشك كافر دي هغه کسان قالوا چوای دي ان الله بشك الله هو المسيح ابن مريم دا مسیح علیہ السلام دے چې زوی د مریم بیبی دے قل ورتوا فمن یملکو سوک دے چې مالک وش من الله دا عذاب دا اللہ نشیئن وربر ان ارادک اللہ ارادو لری ان یحلک المسیح ابن مریم چې وفات کی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام و امه مورد وفات کی ومن فی الارض جميعا او هر څوک چې په دې ځمکه کې دي ټول پټول فنا راولي نو څوک شته چې هغه د دې ته ژوندون ورکی او بقا ورکی ولله ملک السماوات والارض
خاص د الله لپاره بادشاہی د اسمانونو د ځمکې دا وما بینهما وکم نظام چې د اسمانونو د ځمکو په منځ کې یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښ شي. نو کله بلا پلار او بلا مور پیدا کی لکه حضرت آدم علیہ السلام، کله بلا مور پیدا کی بلا مور پیدا کی لکه حضرت حوا د حضرت آدم نے پیدا کا، او کله بلا پلار پیدا کی لکه حضرت عیسی علیہ السلام پیدا کو، او کله د مور او پلار نه پیدا کړي لکه عام انسانان دي. یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښ شي. والله علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت پاریو شیوان قدرت و طاقت والے. وقالت اليهود واليهودیان والنصارى والنصارى نحن ابناء الله من زامن د الله دین مراد سو یعنی مونږه نیاز اولی د الله یو الله باندې نیاز بینی د نیکانو خلق اولاد. نحن ابناء الله مونږه زامن د الله یعنی مونږه یو نیاز اولی د الله واحباؤه و دوستانیو دا اللہ رب العزت. قل ورطوا فلما يعذبكم قل دا اللہ عذاب در کئی تاسو تبی ذنوبکم فسبب دو گناہ نستاسو. بل انتم بلکی یئی تاسو بشر بنی آدم من من دا چانا خلق چ اللہ کم مخلوق پیدا کرے وے عام قانون مرسر پیدا کرے. یغفر لمن یشاء بخنا کئی چالے چ خوشی ويعذب من يشاء عذاب ور کئی چالے چ خوشی. دا قانون نام کتا سمرا لئی نو بخنا بدر لوشی او کدا عذاب دا قانون دلاندرا لئی نو عذاب بدر لملاوشی. وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ تعالی بادشاہی د اسمانونو د ځمکې وا وما بینهما چې پمن دی دواړو کې و الیه المصیر او دی الله ته دی واپس کیدل. یا اهل الكتاب کتاب والو قد جاءکم رسولنا بیشکر آغلے تاسو تا محبوب زمونگا یبین لکم بیان کئی تاسو تالا فترت من الرسول علا فترت من الرسول پا وقت بندی دلو دا سلسلانو دا سلسلے دا رسولانو کی علا فترت من الرسول پاغ وقت نشوالی کی دنور پیغمبرانونا یا علا فترت من الرسول پا وقت بندی دو کی من الرسول دا سلسلی کی در رسولانونا در رسولانو سلسلہ بندشوی او اخیری نبی راغے داولی راغے انت قولو دا چدا سبا تاسول قیامت پر از انوائی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چه نور آغلے منتسوک زیر ورکو انکے ولا نذیر و نیر ورکو انکے فقد جاءکم بیشکر آغا تاسوت بشیر زیر ورکو انکے ونذیر و یر ورکو انکے. مومنانو تا تقوادارو تا جنت زیر ورکی مخالفینو تا جہنم نیر ورکی. واللہ علا کل شین قدیر اللہ پاریو شیوان قدرت و طاقت والنے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ آیات کا وحسویلی موسیٰ علیہ السلام لقومه اخفل قوم تا یا قوم ایزما قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبحانی. اذ جعل فیکم انبیاء کلے چی گرزولی دی مقرر کری دی پتا سکے انبیاء دبر غیر انبیاء در کرالی گلی داد اللہ و نعمت تر دی شکر ادا کئی. گرہ یو قوم کی دیر عالمان وی دیر طالبان وی دیر مدرسی وی نو داد اللہ نعمت دے پکار دے جی شکر ادا کی او کو شکر ادا نکی نو اللہ کا نعمت خور پکئی. وجعلکم گرزولی ایتاسو ملوکن بادشاہان ملوکن یو معنی علماء دا کئی ملوکن گرزولی ایتاسو ملوکن ازاد داغ ظلم و دا پنی دا فرعون دا فرعون دا ظلم نے ازاد کری داغ دا پنی دلان دے ہوئی ظلمون او زیادی در سرکول. یا علماء لکلی بنی اسرائیلو کی جرے چابا بیبیوا او دا چابا کورو دا چابا خادم ندل بے بادشاہ وجعلکم ملوکن گرزولی ایتاسو دا بادشاہانونا وآتاکم درکلی دی تاسو تماوا لم یوت احدا من العالمین چنیو ورکڑے دا یوتن تا دا مخلوقاتنا دمر لیلی انعامات دربانی کری. یا قوم ایزما قوم ادخل الارض
وردن شهید ازمکتا المقدسة التي پاک ازمکها کتب اللہ لکم چی اللہ دی جہاد فرض کرے پتا سبحانی. دا ارض المقدسین مراد بیت المقدس سے. یا قوم ازما قوم ادخلوا الارض المقدسة وردن شهید ازمکی پاکتا چگہ بیت المقدس سے التي هغه ارض مقدسه قد الله لكم چې الله دې جهاد فرض کړی دې پتا سبحانه یا په لوح محفوظ کې الله تاسو د پاره دا لیکلی دا چې دا مستاسو د استرګ نزوي ولا ترتدوا على ادباركم نو واپس کیږي په خپل شاګانو باندې فتنقلبوا ورنوبغروي خاسرین ثوانیان. قالوا نویلو بنی اسرائیل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوم دے جبارین دیر زور ورو دیر سرکشا. ان فیہا یقیناً پدی کی قومن جبارین یو قوم دے دیر سرکشا ورور و انا لن ندخلها او یقیناً مچرن وردن کی دون دیتا حتی یخرجو منها تردیچ دیوزی دینا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا كَجَرَدَيْوَةَ الَّذِينَ فَسَاسْبَابُ سَرَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ مُمَيُدِ تَوَرْدَنَّ کی ذن کی. قَالَ رَجُلَانِ وَلِي وَغَدْوَسَرُوا يُوشَا ابْنِ نُونُ او بِالْقَالِ ابْنِ يُقَنَّعُ. قَالَ رَجُلَانِ وَلِي وَغَدْوَسَرُوا مِنَ الَّذِينَ لَا كَسَانُنَا يَخَافُونَ چَغَيَّرِدَلْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا انعام کرو اللہ پا دی دوار باننی دیمان انعام پکڑو او دا ثابت قدمی انعام پکڑو. اغی دی قوم توی ادخلو علیہم الباب وردن شی پا دی کافر بان الباب دا دروازی دی شہرنا. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ کلچ وردن شی تاسو پا دیوانی دا دروازی دا طرفنا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ یقیناً تاسو بغالبی وعلى الله تعالی رب العزت بانی فتوکلوا بروسا و اعتماد کئین کنتم مومنین کچریئی تاسو مومنان. قالوا نویلو دی بنی اسرائیل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا یقیناً منگچیولن ندخلها چرن نوردن نکیو دیتا ابداً امیشا مادامو فیہا ترسو چوی دی پدی کی او که خام خامون مجبورہ کے نفذهب لارش انتتو وربک استارب فقاتلا ندوار جگڑو کئی انا ها هنا قاعدون او منگ بدی لیکن آسیو. قال ویلی موسیٰ علیہ السلام رب ایزم ربا انی یقیناً جچیم لا املکو نیم مالک نیم اختیار من اللہ نفسی مگر دخپل لزان واخی او دخپل رور زما خبل سوک نی منی رور می منی او دزان مالک. ففرق بیننا نجو داوال راوال پمن زمن کے و بین القوم الفاسقین او پمن قوم نافرمان کے. اے اللہ زمنگا او دے نافرمان قوم پمنس کی تو جداوال راوال. قال ویلو رب العالمین فإنها بیشک دار دوئے مقدسہ دا پاک ازمکا محرمتن حرام کڑی شویدہ یعنی بند کڑی شویدہ علیہم پدیبانی 40 سنہ سلویخ کالا بدیل فتح نملاوی یتیہون فی الارض حیران و پریشان بئی پزمکا کی دا میدانی تیہو عجبہ لمن او سلوارات لل او وریس بی دا پاس سور او دولس چینی والا رکانی نرغوانی لکه سور بقرہ کی تیر شل دا دی دا پارا جیلو ننم خلق کوئی کدئی سنوی نمونگا لم دی جیل کیو دا خود جیلو دی دا پارا انبیاء موجودو ندائی دا وجن اللہ غا جیل کی ورطا انعامات را لے گل جہاد نے انکار کرو بزدلی کرو اللہ پہ یو میدان کی سلیخ کال را گر کرو یتیہون فی الارض حیران و پریشان بی دی پزمکہ کی ورکم قوم چی جہاد نے انکار کرے گا حیران ہے نن امت مسلمہ لوگو رہی کنا ہر ذر کی پریشان ہے سوک دی اسرائیلو نہ تنگ دی سوک دی اندوانو نہ تنگ دی سوک دا انگریزان نہ تنگ دی
دا الله واقعات چې قران کې ذکر کول چې کله امت مسلمه کې بزدلی رااله جهاد نه کوي بیا به سرګردانه کی یتیهون فی الارض حیران او پریشان وي دی پزمکه کې فلا تاسال القوم الفاسقین مغم جنیگا پا قوم فاسقونا فرمانا بانی وَاتْلُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ وَالْأُولُو لَفَدْوِيبَ عَنِّي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أُولُو لَفَدْوِيبَانِ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اغا خبر دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق دپار دے اظہار و دا وضاحت دا حق اذ قربا قربانا کلچی پیش کړي و دې دوارو قربانی جدا جدا قربانی پیش کړي و فتقبل قبول کړي شو دا قربانی من احدهما دیو دې دوارو نه چا حابیل د حابیل قربانی قبول شو ولم يتقبل من الاخر ونو قبول شو د بل نه چا قابیل قال ویلو قابیل حابیل تعالی اقتلنك خامخاز قتلهم تعالی را حابیل قال ویلو حابیل انما يتقبل الله من المتقین بیشک الله قبلی د پرهیزګارانو نا د تقوادار او عمل د الله دربار کې قبلی انما يتقبل الله من المتقین بیشک الله قبلی عبادتنا او خیر او خیرات د پرهیزګارانو نا لئن بسطت الی اکچری تروب دے ما طرف تیدک لاسفل لتقتلنی دیر پارچت ما قتل کی ما انا نظمیما بباسط یدیا وگدون کے دخت اللہ سی لے کتاتا لأقتلک دیر پارچت تا قتل کم انی خاف اللہ زیرگم دا اللہ نا رب العالمین چپالن کے دا تمام مخلوقات ہوئے انی اريد حابیل وی ز بیشک اراده لرم ان تبوءا دا چې گرفتار شت ان تبوءا دا چې اختشت باسمی په ګناه د قتل نما ان تبوءا دا چې اختشت باسمی په ګناه د قتلولو زما او اسمک او تا خپل زړی ګناه باندې فتكون نشبت من اصحاب النار دخاوندان دورنا وذالک جزاء الظالمین او دارنگی بدلدا د ظالمانو فتوعت نخیستکرو لہو دی قابل لر نفسو نفس دو قتل اخیه وجل خبلور فقتله نقتل کرو فاصبح ندے گردیدلو من الخاسرین نتاوانیانونا داول منی قتلو پا مخرز مکا داول چل ورطلو جدا وسنگ خوب فبعث الله غرابا را لگرے واللہ وکارغو یبحث فی الارض چی کنستلی کول پزمکا کے پنجیوال ازمکے کنستا لیوریہو چوخی دی قابیل تکیف یواری چی سرنگی بپٹائی دے لیوریہو گردے کی دا ضمیر یا اللہ تراجو لیوریہو دیر پار چوخی اللہ دی قابیل تا یا لیوریہو دیر پار چوخی دا کارغ دی قابل تا کیف یواری سوءت آخیه کہ سرنگ و پتائی دے وجود دخپل رور سوءت آخیه وجود دخپل رور لاش دخپل رور قال ویلی دی قابل کلی چی کارغتو کتلی آویلتا ہے افسوس اعجزتو آیا زاجز شیعم ان اکون دا چوی زم مثل هذا الغراب پمثل دے کارغ فوارین ما بپٹکڑوے سوت آخی لاش تخپل رور وجود دخپل رور فاصبح من النادمین دے گرزے دلو دختیمانونا پدی دمر مدہ گرزو لختیمانا شیو من اجل ذالک اللہ وید دی قتل وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل فیصلہ کری ومن پا بنی اسرائیل بانی کتبنا قدوینا فیصلہ کری ومن علی بنی اسرائیل پا بنی اسرائیل بانی انہو شان دادے من قتل نفسا چاچ وجل یو نفس بغیر نفس بغیر دس نفسنا اغسنو سو قتل کری نہیں کنی جدے قصاصا قتلی اسی بیسے قتل کو
او فساد یا بغیر د فساد کولنا فی الارض پزمک کی فکأنما قتل الناس جميعا گویا کتب ویدن دوجل خلق ټول ومن احیاها او چاچی ژوندې ساتلو دا نفس فکأنما نتب ویدن احیا الناس جميعا ژوندې ساتلو د خلقو ټول لرا ولقد جاءتهم بیشکر اغلی دی بنی اسرائیل تعالی رسولنا پیغمبران ومنگا بالبینات پسرگند معجزات و دلائل سرا ثم ان کثیرا منهم بیا یقیناً دیر دلینا بعد ذالک پس ندینا فی الارض پس مکہ کی لمسرفون خام خاوزیات کون کی انما جزاء الذین میشک بدلدا کسانو یحاربون اللہ ورسولہ چاہی جنگ کوي دا اللہ سرا و رسول اللہ سرا مخالفت کئی او جنگ کئی یحاربون اللہ ورسولہ جنگ کئی دا اللہ و رسول اللہ سرا مخالفت کئی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ سرا ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کئی پزمکہ کی دا فساد پیلاولو ان یقتلوا داس خلق دی قتل کریشی او یصلبوا یاد پسلی کریشی او تقطع ایدیهم یاد پریکریشی لاسنا دی وارجلو مخفید دی من خلاف ندل بدل او ینفع من الارض یاد شرلیشی من الارض دمخدز مکنا جلاوطن نشی ذالک دا لهم دید پار خزیون شرمندگی فی الدنیا پا دنیا کی ولهم دید پار فی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب طویلوی الا الذین مگر آکسان تابو چی توبے وستا من قبل مخیر دینام تقدیر علیہم چی تاسو لا قادر شوید یی پنیود دوی فعلمون پوشی ان اللہ یقیناً اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے و مہربانوے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نئویری گئی وابتغوا الٹوئی الیہ الوسیلتا دی اللہ تنزیکتو پنیکو اعمالو دارنگی پا عبادتو اللہ تزان نزدیک گئی وجاہدوا فی سبیلہ او جہاد کوئی پلا رد اللہ کی لعلکم تفلحون دید پارا چتاسو کامیاب شئی ان الذين بشك آکسان کفروا چ کافری لو ان لهم کچرسی د دې لپاره ما حغس فل ارض چزمک کی جميعا طول دا ټول اقسام معلوم د پوس کراش ومثله معه او فمثل الذي ورسل دور نور مالم راجم کی لیفتدو به دې لپاره چې فدیت ورکی دا من عذاب یوم القیامه دا عذاب درج قیامتنا ما تقبل منهم نداب قبول نکړي شي دینا ولهم دې لپاره عذاب علیم عذاب دوی درناک یریدون دی بیراد لري یخرج من النار شروج دیورنا وما هم بیبی بخارجین منها راوتم تدینا ولهم عذاب مقیم او دی لپاره وی عذاب مقیم دائم و ہمیشہ مقیم پمانا دائم والسارق اللہ اغلاگر سنے والسارقت اغلاگر خضا فاقتعوا ایدیهما پریکئی لاسنا بدی دعارو داخل لاسنا بتلنبے پریکئی فاقتعوا ایدیهما یعنی ایمانهما پریکئی دا لاسنا بدی دعارو جزام بما کسبا دا بدل دا سبب داغی چڑی کم عمل کرے نکالم من اللہ یو عبرتنا کا سزا دا اللہ دا طرفنا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب و حکمت والا دا اللہ فیصلہ فمن تاب من بعد ظلمه ہر غچا سے توبہ من بعد ظلمه بس دو ظلم خپلنا واصلحا و درست کو خپلمن فإن اللہ بیشک اللہ یتوب علیہ مہربانی بور کی پدر توبی توفیق بور کی ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بخن کے مہربان
علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ یقینن اللہ لہو ملک السماوات والارض ندی اللہ پہ اختیار کر بادشاہی آسمانی و ظلم کی یعذب من یشاء عذاب ورکی چالے چخوشی ویغفر لمن یشاء او بخنکی چالے چخوشی واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پہر یوشبان قدرت و طاقت والے. یا ایها الرسول اے نبی علیہ السلام لا يحزنك الذين غم جندی مکی تالرا کسان مسارعون فی الکفر چغی جلدی و تلوار کئی پکارون کفر کی من الذين دا کسان نقالو شوائی دی آمنا ایمان روڑے بیفوائن پخلوخ کلو ولم تؤمن قلوبهم حالان کی ایمان ندر روڑے ایمان ومن الذين عدها كسان نهادو چهودیان دی ددی دا کردار و اخلاق دیتا خفقینا سماعون للکذب دی دیر وقت خودن کی دی دروغتا دیر قبلون کی دروغ لرا یا سماعونا وقت دی تا للکذب دا پارا دے سے بتا دا دروغ جوڑائی ودل سماعونا قبلون کی لقوم آخرین قوم من پارا لم یاتوب شغیتا تنجی راغلو یا دے کہ مانا دا سماعون جاسوسان دی خبر لغوت کی دی فلسل پارا لقوم آخرین قوم من پارا لم یاتوب شغیتا تنجی راغلو جاسوسی کئی یحرفون الکلمہ آڑائی دیغت خبر دا اللہ من بعد مواضعه پس دا توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی الکلمہ اڑوی دیغت خبر دا اللہ من بعد مواضعه پس دا مناسب زائن لاغینا دیوی یقولون وائدوی انہوتی تم حاضا کچر درکڑیشو دا خبر دا مون چکم بدل کڑی دا فخذوہو نوینی سیو عمل پیو کئی او کچر تسغنت حکمونو بیا ورزان ساتی وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ او کچر در نکڑیشو تاسو تفحذرو نو یری گئی تی گورے بے خبرو نمانی وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ ارغا سوک چیراد دولری اللہ فتنتہو دا عذاب داغا فتنین مراد یا عذاب و تفسیر روح المانی کی فتنتہو عذابہو اور تفسیر مدارک کی وی زلالتہو ومن یرد اللہ فتنتہو ارغا سوک چی اللہ ارادو لری دا گمراہی داغا فلن تملک لہو چربم مالک نشت دا پار من اللہ دا عذاب دا اللہ نشین ذربرتی نشی بچ کولے اولئک الذین دا کسانی لم یرد اللہ واللہ ارادن دلرلی ان یطہر قلوبهم دا چی پاک کی ظلم دوید بیدی نینا لهم دوید پارا فی الدنیا پا دنیا کی خزیون شرمندگی بئی ولهم دوید پارا فی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب بویلوی سماعون للکذب دیر اوری دن کی دید درو خبرو اکالون للسحتے دیر خوڑن کی حرام لرا فین جاؤ کا کچر رال دیتا تفحکم بینہم نفیسلو کا پمند دوی کی او اعرض عنہم یات مخواروا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ کچر مخدوارو لددوینا فَلَنْ يَدُرُّوكَ شَيْئًا ہرگز دئی ضرر نشی رسول تات ضربر وَإِنْ حَكَمْتَ کچر فیصلہ دے کولا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ نفیسلو کا پمند دوی کی بالقسط فعدل و انصاف ان اللہ یحب المقسطین اللہ محبت ساتھی دے انصاف کو ان کو سرور پیغمبر تیوری کیف یحکمونکا او سرنگی دی فیصلہ کا ان کے گرزئی تا وعندهم التوراتو ددئی سر تورات شریف دے فیہا حکم اللہ پاغی کی فیصلی دا اللہ پرتی دین غدیو بنی کنا ثم یتولون من بعد ذالک او بیا اوڑی دی پس دینا وما اولائک بالمومنین او حال دادے چدا کسان مومنان ننی ورویت انا انزلنا التورات یقیناً اللہ ارالے گلے من تورات شریف فیہا پدغ تورات کی ہدن ہدایتو دا پارا دا خلقو و نور او پدے کے رناوا
یحکم بها النبیون فیصله وکول پدی تورات شریف باندې پیغمبرانو الذین ها کسانو ته اسلمو چې غي اسلام وروړو مسلمانانو ته پیغمبرانو الذین ها پیغمبرانو اسلمو چې غي د الله فیصلو ته غاړی شو دا چاله به فیصله کوله للذین ها کسانو ته هادو چې يهوديانو يحكم به النبيون فیصله وکول په تورات باندې پیغمبرانو الذين ها پیغمبرانو اسلمو چې غیر الله فیصلو ته غاړه ایخوا للذین ها کسانو ته فیصله کوله هادو چې يهوديانو والربانيون او الله والا پیرانو بم په تورات فیصله کوله والاحبار عالمانو په فیصله کوله بما پدې سبب باندې مستحفظو من کتاب الله د دینه طلب د حفاظت کړه شو د کتاب د الله په خواني کتابونه دا غدور د علماء او د پیرانو پلاس کې الله ور کړو چې د دې حفاظت تاسو حواله ده بمستحفظو معنا سوا په سبب د اغه چې طلب د حفاظت کړه شو د دوینا من کتاب الله یعنی د کتاب د الله وکانو علیه شهداء او دای په دې باندې شهدا خبردار دای په دې خبردارو چې د الله کتاب دې د حق خبره ده فلا تخشوا الناس ممیریږي د خلقنا واخشوني زمانه او یریږي ولا تشتروا مالی بیااتی زمان آیات مقابله کې ثمنا قلیلا پیسو دنیا چې لګلا ومن لم يحكم چاچ فیصلو نک بما پا کتاب انزل الله چلارا لګله فاولائک هم الکافرون ندا کسان هم وی کافر وكتبنا عليهم فرض کړیو مون په يهوديانو باندې په تورات شریف کې ان النفس بالنفس چې کی نفس بقتل لشی په بدله بل نفس کې والعين بالعين استرغبي په مقابله د سترګه کې والانف بالانف پوزبي په مقابله د پوز کې والاذن بالاذن غوغبي په مقابله د غوغ کې والسن بالسن غاخبي په مقابله د غاخ کې والجروح قصاص او نور زهمنا پدې کې بم مماثلت او برابرۍ وي فمن تصدق به اغه چا خیرات کو پدې قصاص معفو کا فهو کفاره له دا کفاره شید د پاره د ګناهونو ومن لم يحكم چاچ فیصلون کا بما پا کتاب انزل الله جل علیه فاولئک هم الظالمون نو دا کسان هم دی ظالمان وقفینا الله لگاتار را لګلونګا پر لپسی مرا لګلو علی آثارهم پنقش قدم د دوی پسې وقفینا اور علی گلو مونگا علی آثارهم پنقش قدم د پیغمبرانو پسې عیسی ابن مریم علیهم الصلاۃ والسلام ورمخ کې ویلو کنه دی په لګورای یحکم بها النبیون الذین اسلموا نو دا پیغمبرانو پسې وقفینا پر لپسې را لګلو مونږه علی آثارهم د قدمونو دغه پیغمبرانو پسې عیسی ابن مریم علیهم الصلاۃ والسلام مصدقا پدا سے حال کی جدے تصدیق کونکو لما دعا کتاب بین یدیه چردن روان دیو من التورات یعنی تورات شریفنا واتیناہ الانجیل ورکڑو منگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل شریف فیہ پدی انجیل کے ہدن دخل کو دا پار ہدایتو ونور او داد اللہ طرفنا نور اور رناوا ومصدقا لما او تصدیق کو ان کے دادا کتاب بین دے چردی انجیل شریف نمخ کے من التورات یعنی تورات شریفنا وہدن او دا ہدایتو وموعظتا للمتقین او پدی انجیل کی نصیحتو دا پار دا پرزگارانو ولیحکم اہل الانجیل فیصلہ دیو کی انجیل والا بما انزل اللہ فیہ فہاغ سوانے چی اللہ را لی گلی دی پدی کتاب کی ومن لم يحكم چاچ فیصلہ انکا بما پا کتاب انزل اللہ چی اللہ را لے گلے فاولائک هم الفاسقون ندغ کسان هم دوی دینا فرمان وانزلنا الیک الكتاب را لے گلے منتات محبوب قرآن حکیم بالحق دا حق دا اظہار دا پارا
مصدقا دے تصدیق کون کے دے مالا کتابونو بین دے چر دے قرآن نڑوانیو من الکتاب یعنی دے جنس کتابونو نا الکتاب کے الافلام دے جنس دے تمامو کتابونو تصدیق کئی دے ومہیمنن علیہ دا قرآن گواہ دے پدغ کتابونو باندی او مانے داو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی یعنی شاہدن علیہ بانہ الحق ومہیمنن علیہ دا قرآن گواہ دے پدغ کتابونو باندی چی دا حق کتابونو دی یو مانا دا مہیمنن داو یا ومہیمنن علیہ دا قرآن امین دے امانتدار دے پدغ کتابونو باندی دا تورات او دی انجیل کم خبر چی دا قرآن سره موافق دا دا پامن پاتے دا او دا کمی خبری چی ٹکراو نو دا پکی دی دزان نوردن نکڑی ومہیمنن علیہ یو درے ممانا داوا دا قرآن امین دے پدغ کتابونو باندی او یو درے ممانا دام ابن کثیر کڑی ومہیمنن علیہ دا قرآن حاکم نے پدغ کتابونو باندی گورا چراغ نٹول منسوخ کل جو بس اس بنور کتابونو باندی عمل نکی دا مہیمن یو مانا سوا دا قرآن حاکم نے پدغ تمام عثمانی کتابونو فحکم بینہم نفیصلو کپ مند دوی کی بما پاغ سبان انزل اللہ چلا را لیگی اللہ پا کتاب فیصلے کوا ولا تتبع اهواءهم مروانی گردی د خواہشات پسې چې د خېټه او د عقل فیصله کوي عما جاءك من الحق اصل کې دا عما جار مجرور د خپل یعنی عامل سره تعلق لرلو یعنی عادلا عما جاءك من الحق ولا تتبع اهواءهم مروانی گردی د خواہشات پسې څنګه مروانیږي عما جاءك من الحق چتا اوڑی دا حق نا چراغل دا تا دا حق نا چتا لکم حق راغل دین واوڑی دا خواہشاتو پس روان شکن ولا تتبع مروانی گا حوام دا خواہشاتو دا دی پسی عما جاک من الحق پدا سے حال کی چی اوڑی تو دا حق نا چراغل دا تا دا حق نا لکلن دہر یو دا پار جاننا گرزول دمگا منکم تاسنا شرعتا شریعت ومنها جاولا روازها ولو شاء الله قد الله خوشو ولجعلكم خامخا گرزول وی تاسو امتن واحدتن دل یو پیو شریعت باندې ولکن لیبلوکم لیکن دې لپاره چې الله امتحان والی تاسو فیما آتاکم پہاس کی چې درکړي دي تاسو له کتابونو او د شریعتونو نه فاستبقوا الخيرات زانون روان دي کوي پکارونو دنه کوي کې خیرات سو تفسیر ابن کثیر کې وایي یعنی هي طاعت الله و اتباع شرعه زان روان دي کوي الخيرات پنی کو کارونو کې اغنی کار سو چې قرآن او سنت تابعداري او د نور دینونو ناسخ ده ال الله مرجعکم الله ته واپس کې دلستاسو جميعا ټولو فینبئکم خبردار بکی تاسو بما پاسبان کنتم چوي تاسو فی پائے کې تختلفون چې اختلاف مکولو وانحکم بینهم او دا چې فیصلو کپ مند دوی کې بما انزل الله پاسبان پاو کتاب چل را لګلې ولا تتبع اهواهم مروانی گردی د خواہشات پسې واحذرهم د دین او یریگا ان یفتنوکا دا چې وانړی تعالی عن بعض ما د بعض هغه انزل الله الیک چرالی گلی دی الله تعالی د دین یروکا دا کافر مشرکان دې د منزل الله نه وانړی فین تولوا کچری دی واوړیدل تا چې ولکم د حق فیصله وکا او دای دا غین واوړیدل او د دې فیصله مخالفت وکړو نو فعلم فوحشا انما یرید الله چې یقینا الله اراده لري ان یصيبهم دا چور سیدوی تا عذاب ببعض ذنوبهم په بعض گناهونو د دنیا کې په عذاب راولي ورا وان کثیرا یقینا ډیر من الناس خلقنا لفاسقون خامخنا فرمانی قرآن فیصله کنا افا حکم الجاہلیت آیا فیصلہ د جاہلیت یبغون غواړي دی ومن احسنو حالان کے سوق در زیاد خیست من اللہ دا اللہ نا حکمن ففیصلے کے لقوم یوقنون دہا قوم نپارش یقین
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى منی سی یهود و نصارى اولیاء دوستان بعضهم اولیاء بعض بعضی د دین دوستان د بعضی دی ومن يتولهم هغه چا چې په دوستۍ ونیول دي منکم تاسنا فانه منهم یقینا د دوی نه ان الله بیشک الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالم تا ظالم قوم ته هدایت نه کوي فتر الذين ونبا کسان فی قلوبهم مرض چې پزمو داغی کې نفاق د منافقت ته یسارعون فیهم چې جلدی او تلوار بکئی فیهم په دوستۍ دوی کې یقولون وایدی نخشام یریبو ان تصیبنا دائره دا چوبر سیگی منتس مصیبت نو بیا به سبا دا کافر زمون په کار راضی کنه دای سره دې د پاره دوستی کو فاصل الله ډیر زر د چې الله ایاتی بالفتح راب ولی په فتح سره مکی فتح براولی یا د فتح نه مراد وی فیصله برولی قطاده رحم الله وی مراد د فتح نه صد الله فیصله رولی یا مراد ته فتح د بلاد د کافر ودا زرد چې الله نیه چې الله ایاتی بالفتح راب ولی فیصله راب ولی فتح او امر یا یو بلکار من عنه د خپل طرف نه چې غسره حکم موږي چې قتل کوي یا پقیت کې راولې فیسبحون دیو ګرځي علامه پاسوانی اثرو چری پخپلو چری پټ ساتلو فی انفسهم پخپلو زړونو کې نادمین خپېمانا فیسبحون دیو ګرځي علامه پاسوانی اثرو چې دای کمپټ ساتلو د کفر او د شک او د نفاق نافی انفسهم پخپلو زړونو کې او بغرځي پاغه باندې نادمین خپېمانا ويقول الذين وایبا کسانا منو چې مؤمنان یو بل تبوي مؤمنان به یو بل توي یا وایب مؤمنان با کافر توي او منافقان له اشاره کوي ويقول الذين وایبا کسان چې مؤمنان دي اهؤلاء الذين ايادا دي هغه کسان يهود ته منافقان یادای اقسموا چې قسمونه خړلو بالله تعالی باندې جهاد ایمان مضبوط قسمونه انهم لمعکم چې یقینا خامخابی تاسو سره دي حبطت اعمالهم برباد شل عملونه د دوی فاسبهو خاسرین نو ګرځیدل دي تا یا ایها الذین آمنو الله وی ایمان والو من یرتد منکم عن دینه من یرتد منکم عن دینه هر څوک چې واپس شو تاسو نن دینه د دین خپلنا د دین اسلام نو واوړې دو نو دې دا نوې غني چې زبدي دین ته تکلیف ورسوم فسوف زرد یات الله بقوم شراب ولي الله یوداس قوم یحبهم الله بدا غوی سر من ساتی و یحبونه و دوی بدا الله سر من ساتی ازلت علی المؤمنین نرم بوی په مؤمنانو باندې اعزت علی الکافرین او سخت بوی د کافر مقابله کې یجاهدون فی سبیل الله جهاد بقید الله لار کې ولا يخافون يريغي بنا لومت لائب ملامتیا وينكنا سوق بلګیای سبوي دې بر دې لحاظ نه کوي د مقصد بل الله رضای ولا يخافون او دای يريغي نا لومت لائب ملامتیا وينكنا ذالک فضل الله دادا الله مهربانی دا یوتیه من یشاء ورکیه چاله چ خوشی الله دې مونږ ته راکړي والله واسع الله فراخ رحمت والد علیم او په دې غیب دوستی او تعلق پریزي الله وی په دغه دوستی او تعلق خفن شینما ولیکم الله ورسوله بیشک دوست تاسو الله دې او پیغمبر د الله دې والذین آمنو او هغه کسان چې مؤمنان دي الذين هغه مؤمنان یقیمون الصلاة چې پابندي کوي په موږ
ویوتون الزکاة ورکی زکاة وهم راکعون او دیوی اللہ تا رکو کون کی دی رکو کون کی بعض دراکعون مانا کرے وهم راکعون وهم خاشعون ومتواضعون للہ دیوی اللہ تا عاجزی کون کی وهم راکعون اور رکوع په معنا د عاجزی او د تابعداري قران کې راغلي ومن يتول الله ورسوله هغه چا چې بتوستيونی والله او پیغمبر د الله والذین آمنوا وکسان چې مؤمنان دي نو د الله په ډله کې ځان شامل کو فإن حزب الله یقینا دل الله هم الغالبون هم دی غالب یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تتخذوا الذین من سیا کسان اتخذوا دینکم چنی ولید دین ستاسو حزوان پټو کو سرا ولعبا او پلوب سرا من الذین دا کسان نریوت الكتاب چ ورکړه شوی د کتاب من قبلکم تاسو نمخکی والکفار اولیاء او منیسی کافران پا دوستانو سرام لئی پا دوست واتقوا اللہ دا اللہ نا اویری گئی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کلچ تاسو آواز کوئی مستا اتخذوها نونی سیدی دی مزلرا یاونی سیدی آواز لرا المنادات اتخذوها ای الصلاة یا اول منادات ونی سیدی دا آواز کول حضوان پٹو کو سرا ولعبن نو پلوب سرا ذالک دا بینہم پدی سبب قوم چلی و قوم نے لا یعقلون چلی پوئی ناقل لری نزک تاسو ازان کوئی دیور پر خنداگانی کئی قل اوائے ازما حبیبا یا اہل الكتاب کتاب والو حل تنقمون منا امام زجاج ہوئی نقم یا نقم دا یعنی پیوشے چھ بد گنی و پاغی بدوالی کی انتہا تورسے معنی سوا بالغ فی کراہت الشیء چھ دیوشی پا بد گنلو کی بالکل مبالغی نکار والے ورطوائے کتاب والو حل تنخمونا بد نگنی تاسو زمونا او نقمن اغا بد گنلو لوی جداغی دا پاس بل بد گنل نے بد نگنی تاسو زمونا تاسو من سر عداوت و دشمنی نکوئی الا ان آمنا باللہ مگر دا چمگا ایمان روڑے پا اللہ بانے وما انزل الینا او پا کتاب چرا لگلے شوئے منگتا وما انزل من قبلو او پا کتابونو چارا لگلے شوئے مخکے وان اکثرکم فاسقون او دیر پتا سکنا فرمانے قلوا حل انبئکم آیا خبردارے ندر کم تاسوتا بشر من ذالکا پڑیر ناکار سرد دینا مصوبتاً پیتبار دا بدلے عند اللہ پنزد اللہ مصوبتاً پیتبار دا بدلے عند اللہ پنزد اللہ من حق سوک دی لعنہ اللہ چغی اللہ پلانت کریو وچراغل مومنان سرا بغضو کنکے او تاسو آغا خلق یئی چا اللہ پلانت کری ہوئی وغضب اللہ علیہ او غضب کردے اللہ پاغوی بانے وجعل منهم القردة والخنازیر او گرزولی واللہ دوینا شادوگانو خنجران وعبدت سواغوت او آسوک چی بندگی کڑو دشت شیطان اولائک دغا کسان شر مکانا دیر بدتر دی پمرتبکے وَأَضِلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ او دلتا ازول و شرن دوار اسم تفضیل او دوارا دا سے استعمال شوی چبل طرف لا یعنی دا نگری چبل گمراہ خودے تدیر دے او دیر گمراہ دی عن سواء السبیل برابر الارنا وَإِذَا جَاءُوكُمْ کلشراش دا یہودیان دا منافقان قالوا نوائد یا مننا منگم ایمان روڑے چتا سلراشوی منگم ایمان روڑے
وقد دخلوا بالكفر او بیشک دی راغلی ستا مجلس تا داخل شوی سر کفرنا وهم قد خرجوا به او دی وتی دی سر دی کفرنا کفر سر راغلی د کفر سر وتی او دا منافقانو صفت ذکر کولو والله اعلم الله خپوه بما كانوا يكتمون پاغ سوانی چې دی پټي وتراوین بکثیرا ډیر منهم ددینا یسارعون فی الاسم جلدی بکئی پکارونو د گناہ کی والعدوانو د زیاتی کی واکلهم السحتا او پخړلو د حرامو کی لبئس ما كانوا يعملون خامخا ډیر بد ده هغه چې دای کوم عمل کولو لولا ينهاهم الربانيون ولنمن کول دی لرا الله ولا پیرانو والاحبار عالمانو عن قولهم الاسماد وینا د دوی د ګنانا واکلهم السحت او د خړلو د دوی د حرامنا لبئس خامخابد ما كانوا يصنعون هغه چې دی پیرانو دی مليانو کول د منکر نه منی کوي وقالت اليهود والله وای يهوديان يد الله مغلولا ید الله لاس د الله مغلولا بن کړه شوی نه منتصن را کوي مسلمانانو لور کوي دا راوي ګستاخی او د الله د شان بارک غلت ایدیهم دا دعا ودای په حق کې غلت ایدیهم بن کړي شوی دی لاسونه دوی دی الله بخیلان کړي نو دا بخل یو خاص صفت د يهودو غلت ایدیهم بن کړي شوی دی لاسونه دوی ولعنوا او دای پلانت کړي شوی دی بما قالو په سبب د خپل وینا بل یداهو بلک لاس د الله لک څنګه د الله د شان سره خای مبسوطه وانی فراخنی ينفق الله لګی کیف یشاء سرنګی چې خوشی ولا یزیدن او خامخ زیاتی کثیر منهم ډیر تدوینا ما هغه کتاب انزل الیک چراله گله شوی د تا تمر ربک استاد رب د طرفنا طغیانا سرکشی و کفر او کفر والقینا بینهم العداوتا اچولی و من پمند دی یهودو کی او پمند دی نسواراو کی دشمنی یو بل دشمنان دی خپل منس کی دشمنان دی والبغضاء بغضنا الى یوم القیامت رزد قیامت پوری کلما اوقدو نارن هر کله چې بل کی دی اور للحرب د پارا د جنگ د مومنانو د پیغمبر اطفاءها الله والله ملکی غیلرا د یو شر او فساد پھیلاو کې له ملکی ويسعون فی الارض فسادا کوشش کوي پزمکه کې د فساد والله لا يحب المفسدين الله محبت نساتی د فساد کو انکو سرا ولو ان اهل الكتاب کچره ودا کتاب والا امنو چی مان روړې په الله او په پیغمبر واتقوا او دید الله نه یریدلې واتقوا او دید الله نه یریدلې لکفرنا عنهم سیئاتهم نخام خال رکڑے بوے من دوینا سیئاتهم اغا گناہون دوی اغا بدیر دوی ذلت دوی لکفرنا خام خال رکڑے بوے من دوینا سیئاتهم گناہون دوی ولا ادخلناهم او خام خادن نکڑے بوے من دوی جنات النعیم جنتونو د نعمتونو تا اوري وای سواز اوري کنه اوري ها پدې امت پتہ یا ساتي توحید و سنت 63 ان خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیر دکان نمبر 2 سرای عطر فروش صلی علی ولو انهم کچر ودوی اقام التوراۃ چې پابندی کړو په حکمونو د تورات شریف ول انجیل او د انجیل شریف وما ودها کتاب انزل الیہم چرالی گلے شوی د دویتا من ربهم د طرف د رب د دوینا مراد ته قران دی کله قران تابعداری اختیار کړي وی لا کلو نخام خادوی و خوراک کړي وی من فوقهم د بر طرف د دوینا ومن تحت ارجلهم اولان د خپود دوینا باران په وخت کې دی
فصل با اللہ رب العزت په صحیح طریقے را زرغنولے منهم بعضی دی کتابیانونا امتن یوڈلدا مقتصدتن حق پرستا علماء معنی کئی یعنی امتن مقتصدتن طائفتن عادلتن منهم بعضی دینا امتن یوڈلدا مقتصدتن انصاف والا یعنی حق پرستا دا کسانو چی اسلام روڑو وکثیر منهم او ډیر د دوینا سا اناکار دے ما یعملون هغه چې دوی عمل کوي یا ایها الرسول اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ارسوا ما طول هغه انزل الیک چرالی گلی شوی تا تا من ربک استاد رب د طرفنا یعنی هغه تمام قرآن او تمام احادیث او تمام دین خلق لو رسوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کچردا کار دیونکو آیو مسلم امت تون رسیدا فما بلغتا نتان ند رسول رسالته پیغام دا اللہ واللہ یعصمک من الناس اللہ بدی بچ ساتی من الناس دا خلقنا اللہ بستا حفاظت کئی رہی قتل لنشی الناس عام خدیدے کی مراد کافرو واللہ یعصمک اللہ بدی بچ ساتی من الناس اذا خلقنا یعنی دا کافرنا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نکئی قوم کافرتا قل یا اہل الکتاب کتاب والو لستم نیتاس علا شین پس شیبان ند دیننا علا شین من الدین نیتاس علا شین پس سیزبان ند دیننا حتی تقیم التوراتا تردیچ تاسو پابندیو کئی پا حکمنو منلو د تورات شریف والانجیل او د انجیل شریف وما انزل الیکم من ربکم او ها کتاب چرا لگلے شوید تاسو تاسو در رب در طرف نچ قرآن دے وَلَيَزِيدَنَّ وَخَامُ خَازِيَاتَئِ كَثِيرًا دَيْرُتَ مِنْهُمْ دَدْوِينَا مَا هَا كِتَابٌ انزل إِلَيْكَ چرا لگلے شوید تاتا من ربک استا در رب در طرفنا طغیانا سرکشی وکفرا وکفر ذکر قرآن بارک اللہ ویلیو کنا یدل به کثیرا ویہدی به کثیرا دا مومنانو پہ وقتن اور دو ویلو سر ایمان کی بڑائی رازی نو کافر پہ کفر کی زیادت رازی فلا تاسن مغم جنیگا مخفکیگا للقوم الکافرین پا قوم کافر باننے ان الذین بیشکہا کسان آمنو چیمان روڑے مومنانی والذین ہا کسان ہادو چیہودیانی والسوابعون عبادت کو ان کی دستورو والنسوارا ونسوارا من ہا چا آمن چیمان راڑو باللہ پا اللہ باننی والیوم الآخر او پرزرستنی باننی وعمل صالحا عمل کنیک فلا خوف نبوی سیر علیہم پدوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن لقد اخذنا اللہ بیشک آغست ومنگا میثاق مضبوط وعدہ بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا وارسلنا الیہم رسلا رالی گلو منگا دویتا پیغمبران کلما ہر وقت یا ہر ذل کلما ہر کلا کلما جاءہم کلچ براغ دویت رسول پیغمبر بما پاغ مسائل باندے لا تہوا چنبخ خول انفسهم نفسن ددوی ددید ظلم موافق بنو ددید خواہش موافق بنو فریقا یوڈل پیغمبراننا کذبو دروغ جنبے کا وفریقا وبلدل یقتلون دی قتلی وحسبو دی گمان کڑو اللہ تکون فتنتن دا چن بشی سعذاب سفتنا سازمائش
فعمو الله و اناغبان نتیجه مرتب شوا دی انبیاء ته دروغ نسبت کړو قتل کړو نتیجه څه شوا فعمو دی وړاندې شو د حق نه او سمو کان شو ثم تاب الله علیهم بیا مهربانی کړو الله په دوی باندې د توبې توفیق ورکړو ثم عمو بیا دی د دین وړاندې شو وسمو کان شو دا اوریدو د حق نه کثیر منهم ډیر د دوینا والله بصیر بما يعملون اللہ دے لیدن کے پاسوان یعملون جدی کم عمل کئی لقد کفر الذین اللہ بیشک کافر دیہا کسان قالو چوائی غی ان اللہ بیشک اللہ هو المسیح ابن مریم دغ مسیح علیہ السلام نے چیزوید مریم بی بی دے اللہ اذا خلق کافر دی چغت الہ وی یغت معبود وی وقال المسیح اویلو حضرت مسیح علیہ السلام اے بنی اسرائیلو اعبد اللہ دیو اللہ بندگی و عبادتو کئی ربی چی رب زمانے و ربکم و رب ستاسو دے انہو یقیناً شاندادے من یشرک باللہ چاچی شرکو کو دا اللہ سرا فقد حرم اللہ بے شکا حرام کر دے اللہ علیہ پاغبان الجنت جنت اللہ پاغبان جنت ومأواہ النار او زید پاتی کی دو داغور دے وما للظالمین من انصار او نشترے دا پارا دا ظالمانو سوک امدادیان اللہ دے منگو تاسو ٹھول امت دا شرک نو ساتی لقد کفر الذین بیشک کافر دیہا کسان قالو چوائی دوی ان اللہ بیشک اللہ ثالث ثلاثہ درم دے دریونا وی بے یو مددگار و معبود عیسیٰ علیہ السلام دے نو دوے میں والدد نو درم ورسر اللہ دے وما من الہ نشت دے بالحسو کلہ الا الہ واحد مگر دغ الہ معبودیو وما من الہ نشت دے بالحس مددگار الا الہ واحد مگر معبود و مددگار دغا اللہ یو دے وَلَئِن لَّمْ يَنْتَهُوا كَچَرِ مَنَ نَشُلْ دِي عَمَّا دَهَا وَسَنَا يَقُولُونَ چُوَائِيَ دِي لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ نُخَامَ خَوْبَرَسِي آكَسَانُتَا كَفَرُوا چِ کافر دی منہم ددوین عذاب علیم عذاب درناک افلا یتوبون الاللہ آیا دی توبہ نو باسی اللہ تا ویستغفرونہو او دی بخنا نغاڑی دا اللہ نا واللہ غفور رحیم اللہ دے دیر بخن کے او مہربان مل مسیح ابن مریم نو حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام الا رسول مگر دا اللہ پیغمبرو بندو الہ او دارنگی مشکل کشا و حاجت روانو قد خلت من قبله الرسل بیشک تیر شوی دی مخکر دن دیر پیغمبران و امه صدیقہ او مور دد دیر رشتینی وا مور دد صدیقہ تصدیق بے کولو ددی عیسیٰ علیہ السلام دیر رشتینی وا او دا اللہ دا غیر غبرات رشتینی وا یعنی یہود چی پی کم بدنامی لگئی دای پی بدنامی لگولا اللہ وی غڑی رشتینی وا دا یہود چی سوئی نو آغا دا دین پاکوا او دا دا مبالغی سی غوا دیر رشتینی وا کانا یاکلان الطعام او دا دوارا موروزوی عیسیٰ علیہ السلام و مریم بیوی شروٹی بے خوڑا قرآن انظر اگورا کیف نبین لهم الآیات سرنگ بیانو منگویت آیاتنا زمود آیاتنا بیانول سا عجیب دی خصم منظر بیا اگورا سوچ و فکر کا انا یوفکون کم پل دیڑولشی باوجود دا سی دلائلو ندیوڑی قل ورتو آیا اتعبدون من دون اللہ آیاتا سے عبادت کوئی سوا دا اللہ نا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا دہا غچا چی غی مالکان ندی تاسو دا پارا
زورن د ضرر د فکولو ولا نفعن او د فائدې رسولو والله هو السميع العليم او الله چې دغه الله اوریدونکو دی او په هره قل يا اهل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم د حد نه تجاوز مکوئ په خپل دین کې حد نه ولې ورتهریږي دا الله بندا او رسول له د اولوہیت مقام تو رسولو یا اہل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم زیادت مکوئی دا حد نہ تجاوز مکوئی پخفل دین کی غیر الحق پنا جائز طریقے ولا تتبعوا مروانی گئی احواء قوم دا خواہشات دیودا سے قوم پسے قد ذلوا من قبل بے شک آئی گمراہانو دا مخکنا گمراہانو واضلوا کثیرا او گمراہ کړي دي ډېر خلک گمراہ کړي د اسلام نه مخکې گمراهانو ډېر گمراهان کړي وزلوا عن سواء السبيل من قبل یعنی مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درالې ګلونا وزلوا یعنی عند بعثه او دای وسم گمراهان دي عن سواء السبيل د برابر لارنا لعن الذين پلانت کړي ها کسان کفرو چې کافرو من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داوود پجبد داوود عليه السلام او د عيسى ابن مريم عليهم السلام ذالک دا د دای پلانت کېدل بما پدی سبب عصوا چنا فرمانو دوی وکانو یعتذون او دای چې د حد نه تجاوز کولو اوس دا غیا تجاوز ذکر کوي کانو دی لا یتناهون عن منکرن یو بل بین من کولو عن منکرن دنارواو کارونا فعلوه چکول بدوی لبیس ما کانو یفعلون خام خابت دیها سچ دی کول ترا کثیرا منهم ویني بډېر د دوینا یتولون الذین کفروا چې اوړي با په دوستۍ بنسي هغه کسان چې کافر وي ترا کثیر منهم ویني بډېر د دوینا یتولون الذین چې په دوستۍ بنسي هغه کسان کفرو چې کافر وي لبئس ما قدمت لهم خامخا ډېر بد ده قدمت لهم چړوان دی لګلې دی دویتان فسهم نفسن لوی ان سخط الله علیهم دا چې غضب او غصه الله وي پدوی وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې وي دوی همیشه ولو کانوا کچروي د یؤمنون بالله چې مان وروړې په الله باندې والنبي او په پیغمبر د الله باندې وما انزل الیه او په کتاب چرالی گله شوی دی دی پیغمبر تا متخذوهم اولیاء ندی بنوی نیولی دویلر پا دوستان سره متخذوهم اولیاء نبی نیولی دی اولیاء دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن دیر دوی ندینا فرمان لتجدن اشد الناس خامخوب ممی دیر سخت خلقنا عداوتن پا دشمنی کی للذین لا کسان سرا آمنوا الیہودا چغی مومنان دی یہودیان یعنی دیر ابموی سخت پا دشمنی کی لا کسان سرا چی مومنان دی سوک الیہود یہود والذین آوا کسان نشرکو چی مشرکان دی ولتجدن اقربهم او خامخا ابموی دیر نزدید دون مودتن پا دوستائی کی للذین لا کسان سرامنو چی مومنان دی الذین ها کسان قالو چوائی دوی انا نسوارا یقینا منگیو نسوارا ذالک دا ددائی دا پا محبت کی نزدے کے دلاؤلی دی بے ان منہم چی یقینا ددے نسواراونا قسیسینا طلبگار د حق دی پدای کی دا سے خلق دے چغی د حق طلب کئی قسیسی دا د مبالغی صیغه
او قس یا قسیس عالم توي په لغت دروم کې نو قسیسین معنی عالمان دي ذالک دا بان منهم پدې سبب چې یقینا د نسواراونا قسیسین عالمان دي او هغه د حق طلب کوي چې حق وکمي کی چې موږ ولټو عمل پیو ورهبان نو پدې کی يرکون کی دي د الله نا رهبان جمع راهب وا او ترهب و يرتا او تعبد تا ورهبان نو پدې کی یریدون کی دي د الله نا وانهم لا يستكبرون او دای چې دی تکبر نه کوي د تابعداري د حق نه د حق د تابعداري نه تکبر نه کوي